د چارسدې په علاقې غني خان روډ کې پټونه یو د زنانه لاش ملو شوی دی. دا د ځوانې جینۍ لاش دی. دا نامعلوم کسانو مړه کړې ده او بیا د لاش چې کوم دی دا په یو سوټکیس کې بند کړی دی، ولته یې غورځولی دی. د چارسدې پولیس وینا دا ده چې ته پرون سهار اطلاع میلو شوه چې دغلته په غني خان روډ باندې پټو سره یو سوټکیس پروت دی. بیا کله پولیس چې تللی دی یا سوټکیس یې کولو کړی دی نو پته لګېدلې ده چې هغې کې د ځوانې جینۍ تقریبا 22-23 سال جینۍ لاش پکې پروت و. دا نامعلوم کسانو وژلې ده او بیا په دې سوټکیس کې بند کړې ده او دغلته یې غورځولې ده. او د علاقې د خلکو وینا دا ده چې په هغه سوټکیس د پاسې لیکلي مو چې 400 ده. پولیس وایي دی دا لاش راغشتی د پوسټمارټم دپاره مردخانې ته لیږلی دی او د دې د تصویر چې کوم دی هغې په سوشل میډیا باندې هم وایرل کړی دی، په دغه خوش علاقو کې هم وایرل کړی دی چې یاره پته ولګي چې دا زنانه څوک ده. خو تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې یاره دا زنانه څوک ده، د دې شناخت نه دی شوی. پولیس وایي کله چې دې شناخت وشي او د دې ورسا پیدا شي نو بیا به هغې باقاعده دعویداري کوي چې یاره دا زنانه څوک وه، چېرته تلې وه او ای دعوه په چا باندې کوي. خو لکه دغه علاقو کې ډېر خوف پیلاو شوی چې یاره دا څوک کیدی شي چې لاش یې داسې جینۍ مړه کړې هم ده، لاش یې بیا په سوټکیس کې بند کړی هم دی او دغلته یې غورځولی دی. چې کله دې کې مزید څه اپډیټس وي زه به تاسو سره شیر کوم.